والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه. نبي علیہ الصلوۃ والسلام دا غفاق سپیڅلی سیرت مبارک بیاننا مسلسلوار روان دا ہجرت حبشہ پوری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا سیرت کا مختصر حالات ذکر شروع. کله چې کافرانو ته پته ولګېده چې د هجرت حبشه نه بعد اسلام ډېر په تیزۍ باندې روان دی او خپرېږي، او نجاشي بادشاه هم د مسلمانانو سره اتحاد او اتفاق وکړو، نو دوی ښه په ضد کې راغلل او د اسلام هغه دشمنی نور هم زیاته کړه، حتی کې چې دا مشران رؤسا دیو په خپلو کې جرګه او مشوره وکړه او یو خط یې ولیکل او په هغه خط باندې دغه مشرانو کبارا او رؤسا اتحاد او اتفاق وکړو، او په هغه خط کې دا ولیکل چې د نن نه بعد د دغه مسلمانانو سره او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره هغه تعلق به زمونږ کټ وي، نه به ورسره نکاحونه کوو، یعنې نه به ورته خپله لور او خور ورکوو او نه به یې د دین نه اخلو او نه به ورسره بیع اغستل او خرڅول کوو، نه به دې څوک څه اخلي نه به پې څوک څه خرڅوي، بس دا دایره به په دیو باندې موږ راتنګه کړو، تنګ به راشي. دغه معاهده یې په یو پاڼه باندې ولیکله او ویې وړله، په بیت الله شریف په دروازه یې راځوړنده کړه. دې نه هم ډېر زیات تکالیف نور ورکول یې شروع کړل، لکه ابو جهل لعین یو ورځ راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په وینا باندې سپکې سپورې ورته وویلې، دې زمونږ د دې خدایانو د کنځلو او د بدو ردو نه قلار شه او زمونږ د دین بدي مه بیانوه، ګنې مونږ به ستا په خدای پسې بیا نعوذ بالله بدې ردې ویل شروع کړو. نو بیا آیت کریمه الله تبارک وتعالی دغه موقع باندې را نازل کړ
یا د کافرانو د خدایانو ته کنځلې مه کوئ دي و بیا په ضد کې راشي او رب العزت ته به بدې ردې ووایي. دغرنګې د دې اوسه مشران او څه کسان نبي علیه الصلاة والسلام ته یوه ورځ راغلل او ورته وایي چې مونږ به ستا د خدای عبادت شروع او ته زمونږ د خدای عبادت کوه. نو که چېرته داسې وي چې ستا د خدای په حق او زمونږ د خدایان باطل وي، نو موږ به ستا د خدای عبادت کړی چې موږ ته به د هغه عبادت نه یو حصه میلاوي د حق نه. خو که داسې وي چې زمونږ د خدایان حقي او ستا دغه خدای نعوذ بالله په باطله باندې، نو تا به زمونږ د خدایانو عبادت کړی، تا ته به د هغې حصه میلاوي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سخت په دې خبره باندې خفه شو. دا خو مشرکان کافران دي نه پوهېږي. دغه موقع کې الله تبارک وتعالی دغه صورت را نازل کړ، قل یا ایها الکافرون. ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام، ای کافرانو تاسو چې د څه شي عبادت کوئ زه د هغې عبادت نه کوم، او زه چې د کوم اله عبادت کوم تاسو د هغې عبادت نه کوئ. بس تاسو دپاره خپل دین دی، ما دپاره خپل دین دی. خو دا حکم هغه پرې و چې جهاد حکم لا نه نازل شوی چې د کافرانو سره د جهاد وشي. نو ځکه ورته وویلی شو چې تاسو په خپل دین اوسېږئ او موږ په خپل دین باندې اوسېږو. د جهاد احکامات او د هغې حکم لا نه راغلی. بیا چې وروستو د جهاد حکم راغی، الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. اے نبی علیه السلام، د کافرانو مشرکانو منافقانو سره جهاد وکړه او ښه سختي په دې باندې وکړه. بیا حکم د جهاد راغی. قسمه قسمه سختۍ او تکالیف او بدې ردې دی مسلمانانو ته رسول شروع کړل، حتی چې عام مسلمانان هغې له خو تکلیف ورکوو چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک تنګول یې شروع کړ. یوه ورځ یې د ابولهب ښځې کاڼې راغېستې وو، په لاس کې یې نیولي وو. دغه وه چې راغله د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناست دی. د الله تبارک وتعالی چې خپل دوستان نیکان پاکان ساتي د چا نه، بیا خو د الله تعالی ساتله جدا یې که نه. دا چې څنګه را مخکې شوه نو اوس دا چونګې داسې ډک کړی و دلته ورکې هغه ګټې پټې نیولې دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي وایي هغه تا سره چې کوم کس ناست و هغه څه شو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته فرمایل څوک یې دی؟ هغه دعوې چې کوي د نبوت او زموږ هغه دین کې خبرې کوي او زموږ په خدایانو پسې بدې ردې وایي. هغه سړی یادوم هغه څه شو. هغه الله تبارک وتعالی د دې د سترګو نه پټ کړی. دې دغه وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ونه لیده. دې هم ونه لیده، بس دغسې روانه شوه د هغه ځای نه. نبي علیه الصلاة والسلام ته حضرت ابوبکر صدیق صاحب عرض کوي یا رسول الله، دا څوک چې راغلی وه تاسو وکتله؟ مبارک بي بلکل. هغې خو ما ته وویله چې نبي علیه الصلاة والسلام څه شو؟ تاسو یې نه لیدئ ګورئ. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل رب العزت ترېنه زه ساتلی ومه، د دې د سترګو ته مخامخ چې کوم دی پرده راغله زه یې نه لیدمه. حالانکې د ډېرې بېادبۍ په نیت راغلی وه، که نه کاڼي نیولي په لاس کې وو. زه پرې نبي علیه الصلاة والسلام ولمه. سیرت ابن هشام دا واقعه نقل کړې ده. ډېر تکالیف رسول د کافرانو مشرکانو مسلمانانو ته تنګولې. دا دایره یې پرې را تنګوله
چې دی اوس دا ځای پرېږدي لکه ورځ ورځ اسلام په ترقۍ باندې روانو کافرانو مشرکانو دا خبره نه شو برداشت کولی بس یو ورځ د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دعا کوي یا الله تبارک وتعالی په دې دوه عمرینو کې چې درته کم یو خوښي هغه ته خدای پاک هدایت وکړي او دا خپل دین په قوي او مضبوط وګرځوي دا دغه دوه عمرین څوک یو دا ابو جهل او یو عمر رضی الله تعالی عنہ دی ابو جهل خپل نوم عمر دی د پلان په هشام دی او عمر رضی الله تعالی عنہ نوم عمر دی او د پلان نوم خطاب دی یا الله تعالی د دوه عمرینو کې چې د کم یو خوخي هدایت ورته وکړي او د دین اسلام په خدای پاک قوي کړي دیوله د دغه دوران پورې په جهر باندې منځونه آیا په جهر باندې اذان کول اندو شو کوله رب العزت کار ته ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا کوي اته کې په سبا ورځ باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک پزړه کې وسنګ یو سواره چي هغه واقعات اسلام او بکر عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه د هغه ته د خپل کور نو ډیر زیات وقار او سبا دي تورې چې کومه د پلاس کې نیولې ده او وېزما د اخر زمانه د پیغمبر چې کومه داوی شروع کړې دي او په مکه کې ډېر زیات شور روان دی او زموږ په دین پسې ګډې وډې وایي زموږ خدایانو پسې اسلامي نه راوړی وېزما بس نبی علیه الصلاة والسلام قتل کومه دا قصه ختم شي ډېر روان دی چې سزا پورې مزل وکړو په لاره کې ولا خباب بن ارب په نوم خوارانه ته ورته وایي ته چرته ځې وېزه خو زما د اخر زمانه پیغمبر دا هغه په قتل پسې روان یم چې بس قتل یې کما خبره قطعه ویته چې التزی او د اخر زمانه پیغمبر قتل کې تخپل د خور کور ته ولې نه ورځي ځکه ستا خور او ستا د خور خاوند هغه دین قبول کړی دی په کوم دین باندې د اخر زمانه د پیغمبر دی هغه خبرې منو کی ستا خپل خور او ستا د خور خاوند دی هغه ولې نه قتل کې دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف په خو سیدا خپل خور کړل چې څنګه د دروازې ته ورنږدې کیږي په دې ځکه د قران کریم تلاوت هغه الفاظ واره او په نشه چې دا ځل پازو د لری نه کوم کوسه چې په باندې ولګي تاسو کوم کوسه په واره چې څنګه ورننه وته د دې قبيله کې یو کس دی براته او دغه عمر رضی الله تعالی عنہ د خور نه د قران کریم سره تلاوت اورې نو دا به دسته کو دیم په دې موقع باندې راغله د تلاوت جاری دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ ورننه ورته ودا څه کوي دا کوم څوک چې تلاوت اورې دوه بار راته ته پټ شي دا خور او دا خور خاوني ورته پاتې شو یو چې پاتې شو عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل اوخي باندې گزار اراده کوي چې ته واه مزه ته سربراه دې نه خبرې کړه او خو یو زنانه ذات ده چې دوه ته کوم خبره کړي او کوم امر ورته کوي او دین ورته خیر په هغه باندې راځي نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حمله کوله په خپل اوخي باندې گزار وکاو اخور یو تر وړاندې شو چې دا گزار دې خپل خاوند نه بچ کی دا گزار په خپل خور باندې ولګي هغه مبارک باندې ولګي ته ډېر خطرناک گزار وکنه عمرې گزار هغه زخمی کړل اینه تنوانه روانه شو او څه خدای چې کومه په وسه کې راغی بس ته خدای قدرت ته ګوره چې څنګه دا وینه وکتله
یکدم الله تبارک تعالی په دې ځل کې مې راوستا ریینی تا زړی په زړه کې نرمي راځي او دې کې د الله تبارک تعالی حکمت او د نبی صلی الله علیه وسلم په دعا قبلې ده کنه اج به سم د چایني ته چې کوم د په زړه کې د نرمي او د ناراضي ګر خدا تعالی تبارک تعالی سبب جوړ عمر رضی الله عنه چې خپل خور تو کتل او دې ته وکتل په تراوړه تاسو چې یو په خپل منځ کې تلاوت کول ماته مو راوړل د مبارک ته دې د لاسنه کزو تراوړه ماده وساو دا قران کریم د چې د نسخې په شکل کې نو دا د کجورو په پاڼه باندې کل شی او چاو کو درو لیکل دا سه سټوټې شانتوي نو کدی زراوړه مو دې ځای کې یریدل عمر رضی الله تعالی عنہ تقسم وکړ چې زما دې قسم په خپل خدای باندې اخ کله قسم وکړ چې زستا دغه قران کریم دا کوم څه ټوکړي وغیرہ ته هیڅ ضرر نه ورکړ دا دې صحیح سلامت په پسکون کومه راوړل یا خو ته پته ولګی چې زما دې روح په دې ځل کې سنرمي راغله اسلام ته هغه ته ویل چې تراوړم نه هو اخو د قران کریم په صدا او قران کریم دا ففاقی باندې مسکیږي دا پاک خلق مسکی لاس پوروي او ته خپکیږه مخه ته مشرکی نجسي لہذا ته قران کریم ته لاس نشي ور دیو ته وی خاوي څو کما خوري وته ویل شو غسل وکا د غسل کول نه بعد راشه قران کریم چې کوم وخت کې کوټي دی بدل درک او دې ټیک دی ورغه غسل وکړو واپس راووتل او خوري وته چې کوم نه راټوټي ورکړلې کوم باندې چې قران کریم لیکل شوی د سورۃ طه آیاتونه کې لیکل شوی کله چې ترې خور تلاوت شروع عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کومه ده بس بستر وګي وخت راغی او سره په او د قران کریم معجزه ده کنه دا معجز کتاب دی ناشنا کتاب دی ها لا په انسانانو څخه مشکات شریف کی روایت ده یو صحابي مبارک هغه د شپې تلاوت کړ د شپې د تلاوت پیسې کې د سره یو اسوغه اسی تړلې و مونږ چې کله د تلاوت شروع کو غالبا د سورې کاف تلاوت وکړو چې تلاوت کوي نو د اس په یو جذبه او په یو مستۍ کې راځي ټوکونه وایي چې دا په نظر راشي چې د اس خو زما په مستۍ کې راغی د تلاوت بس کی چې څنګه د تلاوت نه اعلی شي اس بیا چې کوم دی آرام باندې شي چې بیا شروع کی تلاوت کې اس چې کوم دی بیا خپل حرکت شروع کی د سهار راغی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک واقعا بیان چې ما د قران کریم تلاوت کول او اسره سوالارو چې هغه اس په ما تلاوت کوو په حرکت او جذبه کې راځي چې ما په تلاوت بس کا هغه حرکت خپل بند کړ نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د قران کریم د تلاوت په ټیم باندې آرام او سکون مل از نازلېږي او رحمت نازلېږي کله ټول شپه د تلاوت کوله د اس په ټول شپه هم د پس حرکت په کولو ټکونه ویواله قران کریم په ټیم د تلاوت باندې رحمت نازلېږي او هغه سره ته ورکوزيږي چې کوم سره رب ته د قران کریم سره بیا په هغه سره کویږي چې د کوم انوارات دي او کوم فیوزات دي بهرحال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې اثر وشو خپل خو ته وای دا پیغمبر کور ته وخه زیره ته وخه پته راځو پسې زمان ویسه شي کې بس ایمان راوړم چې کوم دین راوړم مقدم تا وړم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زیو د صفا ډېرې په دی خوا کې په کور کې نبی صلی الله علیه وسلم د سلويخ کسا صحابه کرام دی خپل قوم او خپل کور نه اهل عیال دي چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ کې هم دي او علي رضی الله تعالی عنہ کې هم دي نورم مبارک د خاندان خلق ته په سلويخ کسانو پر تقریبا رسي نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه عمر رضی الله عنه دروازې ته راورسېد او تورې ورټه کوم چې کوم کس په ور باندې ناسو ډیوټي کوله هم څه خوېری ته عمر رضی الله عنه ځان له شان چې وایي کته چې عمر راغی اړاري کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي عمر راغله او پلاس کې تور ور سره دا ور عمر وټه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې دربانچی
که عمر رضی الله تعالی عنہ د خیر په اراده راغلی به ورته ډېر خیر میلاو شي انشاءالله، او که د شر په اراده راغلی همدغه ځای به یې قتل کړو، دی زموږ نه نشي کړی. دا ورته حمزه رضی الله تعالی عنہ ویل. کله چې دی راننه وته نبی علیه السلام ورته اجازت ورکړه ارادې شي. چې راغی د نبی علیه السلام مبارک مخامخ ته کېناسته، یا رسول الله لاس راوړه کې بیعت کوم کلمه راته ووایي. الله تبارک وتعالی ته ایمان په نصیب کړ، ایمان چې کومه دی راوړ او ورته ووته چې د نن نه بعد تاسو په دې ګواه شئ چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه دین قبول کو کوم دین باندې چې دغه د اخر زمانه پیغمبر دی. د کافرانو نه یو بدبخت او منافق هغه خلک په راغون کړل په بیت الله شریف کې اعلان وکړ، خبردار وره اے خلکو عمر بی دین شوی دی، نعوذ بالله. دیو به دغه دین ته چې څوک باور دی دا ثابت شوی دی، ته بی دین نه دا بی دین شوی دی، خپل پلان نیکه دیني پرې خولو او زموږ په خدایانو پسې بګړې وړې وای چې دا خبره څنګه ختم کړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اعلان کړي د مکی خلکو زه بی دین شوی نه یم، ما هغه څه قبول کړي چې الله تبارک وتعالى په امر کړی دی او دغه خپل پیغمبر یې پیرا لګلې دی، ما هغه څه قبول کړي. خبردار دغه شان خسته کلام منل کتل کوم خسته کلام چې ما واورېدو